عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ورونو د دینه مخکې الله تعالی د بنی اسرائیلو د هغوی بد صفات ذکر کړه. وروسته هم بعضې آیاتونو کې د هغوی بد صفتونه الله تعالی ذکر کوي. خو په دې کې د نبی علیه صلات وسلام د وخت چې کوم یهودیانو نو د هغوی حالات الله تعالی ذکر کوي، او د پیغمبر علیه صلات وسلام په وخت کې چې کوم یهود نو دا دقه بنی اسرائیلو. نو په دوی کې یو څو آیاتونو کې به د دې یهودو 15 ډلې ذکر کیږي. یو په دې یهودو کې چې دی نو هغه علما وو، هغه خلک چې هغوی پوهېدل په دین باندې او په تورات باندې. نو دغه علماو خلکو به 2 قسمه نقصانات کول. یو به تحریف لفظي کوو، یو به تحریف معنوي کوو. تحریف لفظي مطلب دا دی چې په تورات کې به یو لفظ لیکلی شوی چې مثلا یو سړی بدکاری وکړه نو دا به رجم کیږي، په کاڼو به ویشتلی کیږي. نو دوی به پکې ولیکل چې نه دا به یو څو کوړې ووهلی شي او بس یو څو چپله به ووهي او خبره به ختمه شي. نو تحریف لفظي به پکې کوو، دا د علماو کار و. او تحریف معنوي به پکې هم کوو. تحریف معنوي مطلب دا دی چې د یو آیت مطلب به یو دوی به بل واغستو، د یو لفظ ترجمه به یو شانته کې و او دوی به خپل مقصد واغستو. نو دې ته تحریف معنوي ویلی کېږي. یعنی په اسانو الفاظو کې دا تورات د خپل خواهش مطابق استعمالوو. بس چې څنګه به د دې طبیعت او اقا شانته کې به معنا کول او اقا شانته کې به دا کتاب به وسره اړو را اړو. نو دا پکې علماء کرام ډله وه. دویم په دې کې منافقانو. منافقان هغه خلکو چې هغوی به بلکې دا منافقان د نبی علیه صلات وسلام په دور کې بیا ډېر زیات وو، او همدام په دې یهودو کې وو چې د مسلمانانو سره میلاو شو نو هغوی ته به وی چې یاره ستاسو دا دین مزیدار دی، ښه دی. چې د کافرانو سره میلاو شو د خپل ملګرو سره ورته وی دا خو موږ هسې بس دوی غولو، هسې د دوی نه خبرې زده کوو. نو دا د دوی کار و. منافقان خلک پکې وو. بل په دوی کې امیان خلک وو. امیانو خو مقلدین وو. مطلب دا دی چې په خبره پوهېدل نه، خو د خپل مشرانو پسې ور روانو چې یاره زموږ دا مشران سوی بس دا ټیک وی، ورپسې ور روانو. نو دوی هم ګمراه وو. 5م نمبر هغه خلک چې هغوی د ځان دپاره جنت خاص ګڼو. بس دا به وي چې جنت ته به صرف یهود ځي، نصارا به ورته ځي او نور خلک به جنت ته نه ځي. نو الله تعالی د دې 15 ډلو جوابات کوي. نو په دې اول آیات کې هغه علما الله تعالی ذکر کوي چې هغوی په دې تورات باندې هم پوهېدل او په قرآن مجید باندې هم پوهېدل، او دا ورته هم ښه پته وه چې دا مونږ په باطله باندې خو خپل ضد او عناد راټینګ کړي وو. د دوی د تحریف لفظي یو مثال، عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ یو ځل د یهود نبی علیه صلات وسلام ته فیصله راوړه، او دی د دې وجې نه راوړه چې یاره دا پیغمبر علیه صلات وسلام موږ معلومو چې دی څه فیصله کوي. که چېرته کې د دوی په دې شریعت کې لږه نرمي، ځکه په تورات کې خو دا حکم و چې که چا مثلا غلا وکړو نو لاس پتې کټ کېږي، او دا په قرآن کې هم حکم دی. نو دوی دغه شانته کې نبی علیه السلام ته فیصله راوړه چې یاره که دی به کې چېرته کې نرمي پیدا کړي. لکه عام طور باندې اوس زمونږ د عوامو خلکو دا یو مزاج ګرځېدلی دی چې که په کومه مسله کې هغوی ګیرېږي او د ده پکې نقصان وي نو د یو په ځای باندې د یو عالم نه تپوس کوي، بیا د بل نه کوي، بیا د بل نه کوي. مطلب یې دی چې که موږ ته پکې چېرته کې څه ګنجایش پیدا شي نو دغه شانته کې. او که فرض کا او په دې هم بیا نه وي چې که فرض کا یو سړی داسې دی چې هغه صرف معمولي لکه سپینې جامې اغوستې دي او لږې تسبیح اړوي نو د هغه نه هم تپوس کوي. لکه په دې هم بیا نه دي، په دې هم نه دي چې دا سړی چې دا د قرآن مجید قاري صاحب دی، لکه علم یې نه دی کړی
دا غنم تپوسونه کوي او هغه هم د خدای پوهې کې چې لکه ته به یو خبره باندې نه پوهېږي نو په کار ده چې انسان ولا بیا جواب ورنه کړي چې زه په دې مسله باندې نه پوهېږم. نو دلته کې د دې یهودو د علماو کار دا و چې دوی یو ځل راغلل او نبی علیه صلات وسلام ته یې فیصله راوړه چې دغه شان د کې یو سړي غلا کړې ده د هغه څه حکم دی. پیغمبر علیه صلات و یا بدکاري کړې ده د هغه څه حکم دی. نبی علیه صلات وسلام ورته وفرمیل چې دا به رجم کېږي یا که چا غلا کړې ده نه به لاس کټ کېږي. نو نبی علیه السلام ورته دا خو ستاسو په تورات کې هم ذکر دي. نو دوی وی نه په تورات کې خدا نه دي ذکر کړي. نبی علیه صلات وسلام ورته زه تاسو تورات کې دا ځای تلاوت کوي. نو چې کله تلاوت کوو نو په کوم ځای کې چې دا سزا ذکر و نو په هغې باندې دوی لاس کېښودو. تورات یې ځان سره راوړی خو په هغې باندې لاس کېښودو ایسته کې تیا خوا تېره شوه. نو عبدالله ابن سلام ته خدا په یادو باندې یادو نو هغه ورته د الله تعالی دشمنانو دا لاس لري کوي دغه ځای ووایه چې هغه ځای و په هغې کې هغه سزا ذکر وه. نبی علیه السلام ورته ویل تاسو داسې چلونه کوئ. نو دغه شان په دوی کې بعضې منافقان خلک وو چې هغوی به راغله نو مسلمانانو ته به یو شان خبره کوله یا به چې د خپل ملګرو سره میلاو شو بل شان خبرې به یې کولې. نو الله تعالی د هغوی سزا هم ذکر کوي. او اصل کې د دوی شان نزول هغه دا دی چې نو کله به داسې چل وشو چې دې منافقانو به د مسلمانانو ته بعضې خبرې ښکاره کړې د هغوی اعتماد به حاصلوو. نو د هغوی ته به ویې ګوره وایي دا خبره ده زمونږ په شریعت کې دا خبره ده ستاسو په دې کې هم دا ده په تورات کې د نبی علیه صلات وسلام صفت ذکر دی. دا مسلمانان به داسې په اعتماد کې واغسته او همیشه دپاره مسلمان سړی چې دی نو هغه سیده ساده وي بس چې څوک ورته یو څو خبرې وکړي چې هغه ورته یې د زړه خپل رازونه ټول ووایي. نو دغه شانته کې دي یهودو د مسلمانانو سره دا چل کوو چې بعضې خبرې به ورته بیان کړي چې ګوره تاسو خفه کېږئ ما په تورات کې مونږ لوستلی دي چې د نبی علیه السلام دا صفت پکې دی دا صفات پکې ذکر دي دا پکې ذکر دي. نو چې کله بیا دوی د خپل مشرانو خوا ته لاړه او یار نن خو مونږ دغه شان چل وکړو چې هغوی ته هم بعضې خبرې ښکاره کړې چې زمونږ اعتماد راشي. نو هغوی به ورته بیا قارېدل چې ګوره ډېرې خبرې ورته مه کوئ. د هغې وجه دا ده چې بیا به د قیامت په ورځ باندې د الله په دربار کې د سره جګړه کوي. تاسو ته به وایي چې تاسو مونږ ته نه ویلي چې دا خبر په تورات کې شته دا خبر مو راته نه وکړې دا مو راته نه وکړې. نو د خپل کشرانو ته به وایي چې ډېرې خبرې ورته مه کوئ بیا به د سره د قیامت په ورځ باندې بحثونه کوي. نو الله تعالی ورله جواب ورکوي ولې زه په دې هر څه نه پوهېږم چې څوک څه ښکاره کوي که څوک پټ انسان یو عمل کوي الله تعالی ته د هر څه په باره کې علم دی. نو ځکه الله تعالی د دغه منافقانو ذکر به هم کوي د هغوی جواب هم کوي او هغه علما چې هغوی تحریف معنوي کوو یا تحریف لفظي کوو الله تعالی به د هغوی هم جواب کوي. او د دې آیات شان نزول چې انسان وپېژني نو بیا به د دې په دې ترجمه باندې انسان پوهېږي. د نبی علیه صلات وسلام په دور کې هم منافقانو په بعضې ټایم کې قرآن مجید ته غوږ ایښودو ځکه رابغله په مجلس کې به ناست وو. نو دې مؤمنانو به بعضې په ټایم کې هغوی ته داسې خبره کوله چې د کامل ایمان دعوت پې ورته ورکوو چې ګوره تاسو دا منافقت پرېږدئ ایمان راوړئ. او دغه شانته کې د نبی علیه صلات وسلام په دور کې د یهودو به هم قرآن مجید ته غوږ ایښودو. نو بیا به نبی علیه صلات وسلام چې دی ډېر زیات حرص کوو چې دې خلکو صحیح ایمان راوړی نو ښه به وي ځکه هسې هم ګوره قرآن یې واورېدو مونږ ته رانږدې شوه نو که صحیح مؤمنان شي نو ډېره به ښه وي. نبی علیه السلام به ډېر زیات فکر کوو. نو الله تعالی ورته په دې آیاتونو کې تسلي ورکوي چې ډېر فکر مه کوه. افتطمعون ان یؤمنوا لکم آیا تاسو دا تمه ساتئ چې دا خلک به په تاسو باندې ایمان راوړي. وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله په دوی کې یو ډله داسې دی چې د الله تعالی کلام ته ښه غوږ ږدي ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه او بیا به کې تبدیلي کوي وروسته د هغې نه چې دوی ته ښه پته ولګي چې د دې معنا داسې نه ده د دې معنا دا بل شانته کې ده وهم یعلمون او دوی پوهېږي چې موږ په باطله باندې یو خو بیا هم دوی ایمان نه راوړي. نو تاسو ډېر تمه مه ساتئ. او نبی علیه السلام ته وایي چې ځان پرې ډېر زیات خفه کوم. یو د آیت مطلب دا دی چې دا د نبی علیه صلات وسلام د دور د منافقانو سره لګي. دویم دا دی چې الله تعالی نبی علیه صلات وسلام ته یو تسلي ورکوي ورته وایي چې ګوره دا منافقان او دا یهود که ایمان نه راوړي نو دوی د دې نه مخکې د دوی مشرانو تورات ته هم غوږ ایښودی و. د دوی مشرانو د موسی علیه صلات وسلام سره تلي وو هغه په وریځ کې د ځان سره پټ کړي وو او د الله تعالی کلام یې اورېدلی و خو د هغې نه بعد یې پکې تبدیلي کوله. نو چې د دوی مشرانو داسې کار کړی دی نو دوی به هم دا کارونه کوي. نو ته دوی نه تمه مه ساته چې دوی به ایمان راوړي. نبی علیه السلام ته الله تعالی تسلي ورکوي چې دوی ایمان نه راوړي ته پې ځان خفه کوه مه. لکه مثلا د حضرت موسی علیه صلات وسلام سره چې دوی کله لاړه
نو چې باغ وریاس کې وسره پټ شو او د الله تعالی کلام یې واورېدو نو په هغه یو ټیم کې خو دوی ویلو چې یاره مونږ په دې باندې یقین نه کوو چې الله هم په ډاګه لیدلی نه نو الله تعالی په دوی باندې هغه چغه راولېږله او دوی مړه شوه بیا الله تعالی را پاڅول بیا پې کوی تور راوچت کو دا دویم ځل شو چې بیا کله دوی راله کلي ته ولاقې ته نو خلکو ورته ویل وایي الله تعالی څه ووي وایي الله تعالی وایي چې کوم شیزونه کولی شئ جو کوئ او چې کوم نشه کولی هغه ته ماپ دی وایي خبره هم نه ده دا دومره عجیبه خلک وو لکه ګوره اوله غلطي دا وه چې موږ د الله تعالی کلام اورو چې موسی علیه صلات وسلام بوتلل هلته په وریځ کې پټ شو او د الله تعالی کلام یې واورېدو نو د هغې نه بعد یې څه وي نه موږ الله تعالی په ډاګه باندې یینو چې بیا پې چغه راغله او دوی یې باقاعده مړه کړه د هغې نه بعد موسی علیه صلات وسلام بیا دعا وکړه چې الله تعالی دا خلک ما راویستي دي اوس په هلته خلک څه وایي راته الله تعالی را ژوندي کړه چې بیا وله کتاب ورکو بیا یې نه منل نو غر پې راپورته شو دا 3-4 کاله ورسره وشوه خو چې بیا راغله نو د هغې نه بعد بیا غلطه خبره دا وکړه چې قوم ورته وویل الله تعالی څه ووي بس وایي الله تعالی دا ووي چې کم سم په وس کېږي هغه کوئ او چې نه مې نو هېڅ خبره نه ده ګورئ مې کوئ دا یې ګوره بیا تحریف وکړو نو الله تعالی وایي دا دومره عجیبه خلک دي چې وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله یو ډله پکې داسې ده چې د الله کلام اوري ثم یحرفونه او بیا په هغې کې تبدیلي کوي من بعد ما عقلوه وروسته د هغې نه چې دوی ښه پوه شوه چې د دې معنی داسې نه ده وهم یعلمون او دوی پوهېږي چې موږ په باطله باندې یو علما وایي چې دوی ایمان ولې نه راوړو یا د موجوده د نبی علیه صلات وسلام د دور د یهود ایمان ولې نه راوړي نو یو وجه دا ده چې دوی ګوره د حضرت موسی علیه صلات وسلام ښکاره معجزې ولیدې نو چې په هغې باندې ایمان نه راوړو نو نبی علیه السلام ته وایي چې ستا هغه ښکاره معجزې خو لا لیدلې هم نه دي ځکه دا د اسلام ابتدایي دور و نو په تا خو بیخي ایمان نه راوړي دویمه دا ده چې که دوی ته هره خبره ظاهره شي خو دوی په خبرو کې تبدیلي کوي تحریف پکې کوي ستا په خبره ځان پوهه کوي نه بلکې په هغې کې کوشش کوي چې بل طرف ته یې واړئ نو چې د یو سړي مقصد دی چې ستا خبره بدلوي او د اصلاح نیت یې نه وي نو دې انسان ته چېرته هم الله تعالی هدایت نه کوي او بله خبره دا ده چې تاسو چې دی نو دوی ته دلایل وایې دوی ته وایي چې آخرت حق دی قیامت حق دی نو ستا دا خبرې به څه ومني چې دوی په ډاګه باندې هلته کې ګوره د الله تعالی خبرې واورېدې په هغې باندې یقین نه کوي نو ستاسو په دلایلو باندې د سره یقین نه کوي او بله وجه پکې دا ده چې په دوی کې ضد او عناد دی د هغې وجه دا و چې پیغمبر علیه صلات وسلام چې کله مدینې منورې ته هجرت وکړو نو په هغه ټایم کې د یهودو سرداري کوله ځکه به د یهودو په دې قبیلو کې غیر چاپیره بنو نذیر پکې آبادو بنو قینقاع پکې آبادو او بنو قریظه پکې آبادو دا خلک په دې مدینه منوره کې آبادو او دوی به مشري کوله خو چې کله نبی علیه صلات وسلام راغی نو مسلمانانو ورته هم راټول شوه او ټول خلک ورته راټول شوه تر دې پورې چې بعض یهودو په نبی علیه صلات وسلام باندې ایمان راوړو او هغوی پې فیصلې کولې نو دوی سره دا غم پیدا شو چې لکه دا مشري خو زموږ نه ختمیږي نو د نبی علیه صلات وسلام سره ضد او عناد پیدا شو نو د ضد د وجې نه د عناد د وجې نه دوی ایمان چېرته کې هم نه راوړي او دا بغض او دا حسد یو داسې شیز دی چې که دا ستا مخالف بیا ښه کارم کوي خو ستا بیا هغه سود نه کېږي نو د دوی په زړونو کې بغض و نو چې د کم انسان په زړه کې بغض وي هغه ته الله تعالی هدایت نه کوي نو ځکه الله تعالی فرمایي چې ګوره وهم یعلمون او دوی ښه پوهېږي او په دې بل آیات کې الله تعالی د منافقانو بحث کوي چې ګوره وإذا لقوا الذین آمنوا هر کله چې میلاو شي د هغه خلکو سره چې ایمان یې راوړی دی نو قالوا آمنا دوی وایي چې موږ ایمان راوړی دی وإذا خلا بعضهم إلى بعض و چې کله دوی میلاو شي بعضې د بعضو سره قالوا اتحدثونهم بما فتح الله علیکم آیا تاسو خبرې بیانوئ دوی ته هغه چې الله تعالی تاسو ته ظاهر کړي دي یعنې په تورات کې ذکر دي دوی ته مه بیانوئ ځکه لیحاجوکم به عند ربکم ستاسو سره بحثونه وکړي بیا د قیامت په ورځ باندې افلا تعقلون آیا تاسو نه پوهېږئ نو الله تعالی دلته کې جواب کوي چې ولې اولا یعلمون آیا دوی ته علم نشته ان الله یعلم ما یسرون چې الله تعالی ته علم دی څه چې دوی پټوي وما یعلنون او څه چې دوی ښکاره کوي نو دې آیاتونو کې الله تعالی د دې یهودو هغه علماو بحث وکړو چې هغوی په تورات کې تبدیلي کوله معنوي هم کوله په معنا کې او په الفاظو کې هم رد و بدل کوو او د نور آیاتونو کې الله تعالی د هغوی هغه امیان بیا ذکر کوي هغه خلک چې لفظي تبدیلی پکې کوي هغه خلک ذکر کوي او هغه خلک چې هغوی به وي جنت ته به صرف مونږ ځو الله تعالی د هغوی بیا جوابونه کوي
نو پنځه ډلې الله تعالی د يهودو د دینه بعد بیا ذکر کوي. افتطمعون آیا تاسو تم ساتئ ايؤمنوا لكم چې دوی به ایمان راوړي ستاسو په دعوت باندې وقد كان فريق منهم او بشکا یو ډله په دوی کې يسمعون غوږی خودو کلام الله کلام د الله تعالی ته ثم يحرفونه بیا به تبدیلی کولا من بعد ما قلوه ورست دا غینا چې د دوی په عقل کې راغلا وهم يعلمون او دوی خفویدل وإذا لقوا الذين آمنوا او هر کله چې ملاو بشوا د هغه خلکو سره آمنو چې ایمان راوړې قالوا آمنا وای دوی مونږ ایمان راوړې وإذا خلا هر کله چې جدا شي بعضهم بعض د دوینا الى بعض د بعض نور سره قالوا وای دوی اتحدثونهم آیتاسو خبری بیانوي دوی ته بما فتح الله علیکم چې الله تعالی ظاهر کړی دي پتا سو باندې لیحاجوکم چې بحثونه بو کی ستاسو سره عند ربکم ستاسو درب پنیز افلا تعقلون آیا تاسو عقل نه لرئ اولا يعلمون آیا دوی ته علم نشتا ان الله چې بشک الله تعالی يعلم هغه ته علم دی ما يسرون سچ دوی پټي وما يعلنون او سچ دوی ښکارا کوي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين.